السلام علیکم ملګرو د محمد عامر حواله سره شعیب اختر یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی چې محمد عامر د چیمپئن ټرافي پورې په ټیم کې اوساتل شي. محمد عامر چې کوم کرنٹ فارم روان دی په 100 لیگ کې دا وخت محمد عامر بیزی دی په 100 لیگ کې هغه د برمنګم فانکس د طرف گیم کوي هغه کې په ډومبني میچ کې ډیر زبردست پرفارمنس ورکړی دی د خپل ټیم د پاره زبردست بالینګ کړي. مکمل معلومات در صداغي حواله سره هم شریکوم. شعیب اختر چې کوم بیان جاری کړی د هغه حواله سره هم تاسو رائے اخلم چې آیا محمد عامر ټیم کې ساتل پکار د چیمپئن ټرافي پورې کنه. آیا محمد عامر چیمپئن ټرافي پاکستان ته ګټل شي کنه. کله چې محمد عامر ریټایرمنٹ وایستو نو ټي20 ورلد کپ 2024 د لپاره سلیکټ شو چې کې اورال میچونه مونږ وګورو ټولو میچونو کې ښه بالینګ کړو خو د یو اس اے خلاف چې کم سوپر اور محمد عامر کړو نو هغه انتهایی خراب بالینګ کړو چې داغه په وجه باندې محمد عامر باندې تنقید هم ډیر زیات شو او ډیرو خلکو به چې ریټایر کلاډیان ولې ټیم ته راوستل دي. مطلب محمد عامر already retired دی نوی بالران را وستل پکار دی نوی کول ته مکور کول پکار ډیر خلکو په بیا تنقید کولو خو چې محمد عامر په 100 لیگ کې کم بالینګ کړي کم پرفارمنس کړي دی نو هغه نه پس شعیب اختر هم داغه حواله سره ډیر غټ بیان دا جاری کو چې محمد عامر د چیمپئن ټرافي پورې په ټیم کې اوساتل شي. محمد عامر د چیمپئن ټرافي پورې د پاکستان د ټیم حصہ برقرار ویږي. نو اوس پراتلون کې ټایم کې پته لګي چې آیا د پاکستان چې کم هډ کوچ ته ګيري کرسټن تاسو لالډي په یو ویلاګ کې ما ویلي هم چې پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی هډ کوچ ګيري کرسټن له مکمل اختیارات ورکړي دي چې کپتان بم ته جوړي او کلاډیان به هم تسلټ کې هغه سلیکشن کمیټي کې هم ګيري کرسټن شامل شوی دی او پکار هم وا فارنر زکه خده ګوره چې کله د پاکستان سلیکشن کمیټي د پاکستان کلاډیان جوړ شي نو پکې بیا شفاره سره چلایږي چې کله فارنر یو کلاډی راشي او فارنر کس راشي او هغه د ټیم سلیکټر جوړ شي نو بیا پکې هغه شفارس نه چلایي ځکه هغه ټول پاکستانیان یو دي او بیا داسې ټیم جوړي چې دغه په سلیکشن باندې سوال اوچت نشي دغه په پرفارمنس باندې سوال اوچت نشي ځکه دغه فارنر انګریزان چې کوم دي ګوره چې کوم دي نو دای هیڅ کله هم بې ایمانی نه کوي خپل عہده سره خپل پیشې سره دای بې ایمانی نه کوي نو ضرور به هغه بیا داسې ټیم سلیکټ کوي چې هغه ښه ټیم وي هغه به شفارسي کلاډي په ټیم کې نه سلیکټ کوي هغه به داسې کلاډي په ټیم کې نه سلیکټ کوي چې دا کلاډي په وجه باندې دغه امیج خرابېږي دغه کوچینګ کیریئر خرابېږي نو دا د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی یو ښه اقدام دی چې هغه زیات اختیارات د پاکستان هډ کوچ ګيري کرسټن لا ورکړي دي. کپتان به هم ګيري کرسټن دا کوي ټیم به هم ګيري کرسټن جوړي نو آیا تاسو بخیال ګيري کرسټن بدان سره محمد عامر ټیم کې برقرار وساتي کنه ګيري کرسټن بدان سره چیمپئن ټرافي پورې محمد عامر وساتي کنه. اوس په 100 لیگ کې چې محمد عامر ډومبني میچ کې کم پرفارمنس کړی مې سره شریک نه کوجی محمد عامر په 100 لیگ کې 100 لیگ د کرکټ یو سلورم فارمیټ ته ګوره کرکټ فارمیټ څومره دي ټیسټ میچ ون ډے میچ ټي20 میچ دا کرکټ فارمیټ وجي اوس پکې د سلورم فارمیټ راوخ کې د 100 لیگ ولویل شي چې کې یو اننګز په 100 بالونو باندې مشتمل وي یو اور پکې په 50 بالونو باندې اسه اور کې شپږ بالونه او 100 لیگ کې یو اور کې 15 بالونه جی نو محمد عامر درې اورونه کړی دي په درې اورونو کې هغه 15 بالونه کړی چې په دغه 15 بالونو باندې هغه اوورنز ور کړی دي او دوه وکټ پکې شتل دي او دغه 15 بالونو کې هغه لس بال ډاټ بالونه کړی دي نو 100 لیگ کې ډاټ بال کول دا مطلب ټي20 کې ګوره سمره تیز کرکټ ته نو 100 خو بیا ټي20 نم تیز شي نو محمد عامر په ډومبني میچ کې ښه پرفارمنس کړو دغه په وجه باندې شعیب اختر دغه حواله سره دا بیان جاری کړو. اوس دې حواله سره تاسو سره لري په کمنټ کې را سره ضرور شریک کړئ. والسلام.